الله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم للصائم فرحتان إذا أفطر فرحا وإذا لقي ربه فرح بصومه. دا الله جل شانه ډېر زیات انعامات او احسانات دي چې زمونږ او ستاسو ربط او تړونی د یو څو لمحاتو د یو څو منټونو د قرآن کریم د مجلس او د الله جل شانه د کور جماعت سره راوستو. دا د الله جل شانه مهربانی ده او فضل ده او کرم ده په منګ او تاسو باندې. او دویم د رمضان المبارک میاشته چې دا په میاشتو کې بهترینه میاشته او مجلس د قرآن کریم دی چې دا په کتابونو کې بهترین کتاب دی. الله جل شانه منګ او تاسو دنیا ته را لېږلي د دې دپاره چې په دې دنیا کې زندگی تیر کو، په دې دنیا کې ژوند تیر کو او د دینا د کامیابی او د کامرانی په شکل کې منګ دوباره خپل مقر، خپل مسکن او خپل آغازه چې هغه جنت ته او د الله جل شانه رضا او د الله جل شانه دربار، د الله جل شانه پیشی قیامت ته آگے تمنگا کامیاب او کامران لاړ شو. الله جل شانه په منګا او تاسو مهرباني کړې ده چې زمنګ او تاسو د زندګۍ معلم کتاب، استاد کتاب، تربیت کون کې کتاب قرآن کریم را لېږلې دي او منګ ته ویلي دي چې تاسو د دې کتاب د زده کړې کوشش وکړئ، د دې د عملی کولو کوشش وکړي او د دې په ټوله دنیا کې د نافذ کولو کوشش وکړي، نو تاسو به کامرانی او کامیابی طرف ته روان شئ. خو ورسره د تربیت دپاره، ورسره د ټریننګ دپاره، ورسره د تعمیر دپاره یو میاشت او یو ټیم هم مقرر کړی ده چې هغې ته رمضان ویلې کېږي، چې په دې میاشت کې د دې قرآن کریم ټریننګ زده کوئ او د دې قرآن کریم په رڼا کې دغه میاشت تېروئ، نو ستاسو زندگی به د کامیابی شي او ستاسو زندگی به د کامرانی شي. د دې وجې نه زموږ استادان ذکر کوي چې قرآن کریم نصاب تعلیم د کامیابی د انسان او د انسانیت ته، او رمضان چې دا تطهیر او دا تربیت کون کې کورس د کامرانی د انسان او د انسانیت ته. نو د قرآن کریم او د رمضان د یو بل سره لازم او ملزوم دي. زمونږ استادان ذکر کوي رمضان جشن قرآن دی. قرآن کریم کته سحر را پاسېږي تر ماښامه پورې به د خپل گردنواه د خپل علاقې
په اطرافو کې غوږ کېږي نو د هر جماعت نه د هر مدرسې نه او د هر کلي نه به د قرآن کریم आवाज راځي. او بیا چې کله د شپې هغه ماخستن مونځ وشي نو بیا هم په هر جماعت کې او په هر یو کور کې د قرآن کریم تلاوت او د قرآن کریم چې هغه ذکر او د قرآن کریم تلاوت په چې هغه تا په وخت باندې چې هغه راځي. نو د قرآن او د رمضان د یو بل سره بالکل تړلې شوی دي. د دې وجنه د رمضان مقصد چې هغه قرآن کریم ذکر کړی دی چې هغه د اصل انسانیت او د تمام انسانیت مقصد دی. ګوره د هر یو کار د پاره چې قرآن کریم کې تذکرہ شوی را داغي یو مقصدی خو د ټولو نچول اکثر چې هغه تقوا ته راغلی دی. اته ته راغلی تقوا ته راغلی دی. لکه ګوره د رمضان المبارک فبارکی دا ما چې کوم آیات تلاوت کړي کوي یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون چې تاسو کې تقوا پیدا شي. د روزي د نیولو اصل مقصد تقوا ده، پرهیزګاری ده. یو سړی دیر شورزي یا یو کم دیر شورزي د حلال رزق نه ځان بن کی، د حلال خوراک نه د خوراک سکاک نه هغه ځان چې بن کی نو یولس میشتې باقی چې کمیری باغی کې بدا د حرامونه بندیدل او داغه نه بچ کېدل دته آسان شي. او قانون مرته ویلدار چې په هر عبادت کې مقصد هغه تقوا دی. د روزه هغه وی لعلکم تتقون. نو د عام عبادت په باره کې قران کریم سورۃ البقره شلم نمبر آیات کې ویا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. د عبادت اصل مقصد تقوا او پرهیزګاری ده. د قربانی په باره کې پرم کله چې په غټ اختر کې خلق قربانی کوي داغه باره کې قران کریم وی لینال الله لحومها ولا دماؤها ولکن یناله التقوا. التم تقوا ده. د حج په باره کې وی چې دا په زیارتونو کې بهترین زیارت ته و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. من تقوى القلوب. یا دارنګي د جمعات جوړول د جمعات بنیاد کې خودل داغه باره کې قران کریم کې الله جل شانه وي لمسجد اسس بنيانه على التقوى. چې د کم جمعات اسس على التقوى نو دغه چې سره قران کریم وي کامیابی چې هغه په تقوا کې را او کامیابی چې هغه تقوا والا لپاره ده. نو د دې وجنه په عبادت اصل مقصد پرهیزګاری ده، ځان کنټرول کول دي او ځان برابرول دي. قران کې بیا الله وی چې تا ته کامیابی ملاويږي نو هغه به کم یو کس ته پتا سو کې ملاويږي نو هغه به هغه کس ته ملاويږي چې هغه په دنیا کې تقوا داري، هغه په دنیا کې تقوا داری. سورۃ مریم کې الله وی ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. الله وی من بچره تکو خلاصې ورکو تقوا دارو ته پرهیزګارو ته. سورۃ زمر کې وی وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. دارنګي د جنت نعمتونه بچا ته ملاويږي وای دا بچره مثل جنت التي وعد المتقون. د دې وعده چې هغه د متقیانو سره شوی دا. د یلکه جی پر تقوا چې د دروځي هغه مقصد دی او په دې باندې تقوا ملوي. خو دا تقوا ویل کېږي چې شته نو آسان تعریف پر تاسو وکم د هر ناجایز کار نه بچ کېدل. بس دا چې سره هغه کمال له هغه تقوا دا. او بیا زمون استادان هدل للمتقین کی د تقوا چې مراتب ذکر کړي چې تقوا څه شي ته ویل کېږي. نو اول نمبر تقوا چې تقوا عن الشرك
ځکه تقوا وقا یقینا په معنا د بچ کېدلو باندې ده، ځان بچ کول د هر ناجایز کار نه چې د الله جل شانه خفقان او ناراضگی پی راځي. نو اولنې نمبر چې الله جل شانه په ناراضه کیږي هغه شرک دی، نو تقوا عن الشرک. دویم نمبر تقوا عن حرام، د حرام کارونو نه بندیدل. دریم نمبر تقوا عن المشتبهات، د مشتبهاتونه هغه شیونه چې هغه مشتبه دي هغه نه بزان بچ کې. او څلورم تقوا شغل عن غیر الله، د الله نه علاوه چې سدي نو هغه ټولو نه ځان بچ کول. د ابو درداء رضی الله تعالی عنہ روایت ده، یا د ابی بارک مرضی ابی ابن کعب رضی الله تعالی عنہ چې لاغه نه چا تپوس وکړو چې د دې تقوا مثال څنګه دی، تقوا څه شته ویل کیږي. ناغه ورته ویل د تقوا مثال چې دی هغه د اغي ازغدارو بوټو په منځ کې د لارې دی چې یو سړی په یو لار رواني، لاغي یو طرف ته بل طرف ته ازغدار بوټي، خطرناک بوټي، دا چې خپل کپڑے پزان پسې چې را جوخت کی او دا چې په قلاره باندې قدم اخلي چې اسه نه ما پسې غني اونن خلی. دغه مثال د تقوا لري، ځان کې چې تقوا او دارنګي پرهیزګاری را وستل هغه پکار دي. علی رضی الله تعالی عنہ د رمضان المبارک په باره کې وایي، علی رضی الله تعالی عنہ چې الله جل شانه امت محمدیه صلی الله علیه وسلم چې کوم امت اجابت ته نبی علیہ السلام منو دیره د نبی علیہ السلام په تعلیماتو باندې زندگی تیری. وای الله جل شانه دیو د عذاب ورکولو لپاره ندی پیدا کړی، کچرته د دې لپاره پیدا کړی وي او عذاب ورکوله نو سورۃ الاخلاص او رمضان المبارک به دیو تنور کوله. خود دې دوه شیونو د ورکولو اصل مقصد دا دی چې اے مسلمان مؤمنان، اے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام امتی، ته الله جل شانه دوزخ لنه پیدا کړي، خپل اعمال باندې ځان ګناهونو ته چره هغه مخامخ کوو، دوزخ ته چره هغه ما چوا. الله جل شانه مونږ ته ویا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، الله جل شانه پرس کړه د پتا سبانه روزه. وګوره دلته خبره کوي یا ایها الذین آمنوا، وای دا امنو ټکی نه دی، دا ډېر خوندور ټکی دی. الله جل شانه زمونږ نمونه نه یادای بلکې موږ له لقب راکې د مؤمنو چې اے مؤمنانو، لکه سورز وی او هغه چې راغونون زید او هغه ورته ویا بنیا اے بچوړیا دی خواراشه نو غړې دې په سور کې چې ماته بچوړې هوا او ماته بچي هوا کنه حالان کې دا خپل نوم چې یاد کې پاګې دوم نه خون ورلنه ورکې. نو الله جل شانه من تیا ایها الذین آمنوا چې اے مؤمنانو، اے زما بندگانو، اے زما منون کو تاسو ته ما کتب علیکم الصیام، پتاسو می روزه فرض کړی دا. شبیر احمد عثماني د مفتی شفیع رحمه الله خواله به په کال کې یو پر د ډیره پار راتو چې د مفتی شفیع رحمه الله هغه بیبي چې وا د شبیر احمد عثماني چې په محارم کې راتله او دا به صرف د ډیره پار راتو چې هغه به ورته چې سوادت بچي به ورته وو شبیر احمد عثماني ته او دا به چې زه به دې ټکی انتهایی خوشاله کوم. الله جل شانه يهود ته یو پر چیرې څه کړي دي خطاب کړي دي په داسې الفاظو باندې ناغو ول نحن ابناء الله واحباؤه. او قران کریم کې الله جل شانه 88 پیر مونږ ته یا ایها الذین آمنو، امون په شروع نه خرابو چې دا مونږ ته خطاب څوک کوي او مونږ ته څوک چیرې ته و چې یا ایها الذین آمنو. اور پسې وای کتب علیکم الصیام، پرس کړی شوی را پتا سو باندې روزه نیول کما کتب علی الذین، څنګه پرس کړی شوی او پاک کسانو چې مخکې تاسو نه دي. نو ګوره د دینه دا معلومه شو چې روزه ایوازي پدی امت کې هغه نه ده، روزه چې الله جل شانه هغه پټولو ادیانو کې را لګلې وا او پټولو ادیانو کې پرس کړي وا.
یو دین په دینونو کې داسې نشته چې پاغي کې روزه نه وا او صرف دوم نه وا چې تعداد او کیفیت بدلو پاغي کې لکه آدم علیه السلام چې وای کله دنیا ته راغی او دا لاړې د یو سمندر په غاړه باندې او د یو نهر په غاړه باندې خپل ځان ته وکتل نو د چې هغه کمرونق د جنتو د په مخ کې او د چې کمی هغه مزي او چرچی وي په جنت کې هغه د معلوم نشو نو دا ډېر زیات بے سور شو او الله ته دعا وکړه نو الله جل شانه آدم علیه السلام ته ویل چې ته ایام البیض نسا دیار لسمه سور لسمه پنځل لسمه په دې کې د مېش چیرې دا ګولي بدر تر رسیدلی غټي پړکا کوي نو ستا په مخ کې به هغه رونق چیرې را پیدا شي د روزي د وجنه نوح علیہ السلام د محرم په لسم تاریخ باندې کشته چیرې هغه ودرېدله په جودي غربانی نو هغه د هغه روزه چیرې نیول شروع کړه هغه روزه واغ نیوله داوود علیہ السلام له چې الله بچي او پیغمبري ورکړه نو یو ورځ به روزه نیوله یو ورځ به چیرې افطار کاو شپږ میاشتې به هغه روزه نیوله موسی علیہ السلام څلوېښت ورځې چیرې هغه کوه تور ته چلاړې نو څلوېښت ورځې روزه وته میلاو شو یحیی علیہ السلام به روزه نیوله عیسی علیہ السلام په دین کې 2 میاشتې روزه وی هندو برهمن چې کم دی هغه سری ریش روزي نسی هغه ته چیرې برد وای برد په دین د حرمن کې چیرې هغه 40 روزه وی 40 چیرې ترې هغه روزه وی او زمنګ په اسلام کې شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن الله جل شانه منګ له چیرې ترې هغه رمضان را کړې او منګ ته چیرې رمضان را نصیب کړې اوس دا کوم مېش روانه ده د دین منګ له پیدا غسل پکار دي ځکه استادان ذکر کوي چې د ګناهونو نه د بچ کېدلو لپاره بهترین کورس هغه چې رمضان دی ګوره ګناهونو اصل وجه درې شي دي یو حسد ته یو شهوت ته یو حرص د ګناه دی د حسد بارکه قران کریم د قابل قصه ذکر کړی دا چې هغه را لګیدل او پر رورې د حسد د وجنه وتل لئن بسطت الی یدک الته چې کوم خبره ده د شهوت د وجنه ذریخه را لګیدل او دارنګ چې هغه یوسف علیہ السلام ته ویل قالت هیت لک او د حرص د ګناهونو د وجنه چې دا هغه کېږي هغه د مال د وجنه او د دنیاوی محبت د وجنه لکه قارون چې قارون هغه مبارک خلق ویلو یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انه لذو حظ عظیم دا درې شی چې هغه اصل دي او د دې درې وړو مدار چې هغه په تقوا په پرهیزګاری او په صبر باندې دي د حسد نه چې بچکیږي د شهوت نه چې بچکیږي د حرص نه ګناونه چې لري هغه پرې دي نو پزان کې تقوا او پرهیزګاری راولا لعلکم تتقون تاسو به پرهیزګار شئ د دې وجنه د روزې په باره کې ما حدیث ویلو نبی علیہ الصلوۃ والسلام للصائم فرحتان کم کس چې روزه نسی د در لپاره دوه خوشالۍ دي اذا افطر فرح واذا لقي ربه فرح بصومه یو کله چې دا روزه ماته کینو دای ځان له خوشالۍ ده او کله چې د خپل رب سره چې هغه ملاقات وکي او د الله دربار ته لاړ شي نو هغه چې جدا هغه خوشالي ده نو منګله روزه نیول کما حقه روزه اسی غب شپ سره نه لګول چې منګ او تاسو په سوکو هغه ټیم پاسه وکو حدیث کې راځي الصوم جنتون صوم چې دا ډال له ډال دا سکی تا بچ کې من النفس د نفس د خواهشاتو د شهواتونو من الدنیا د دنیا د محبتونو نه د دنیا د مزو د چرچونا ومن عذاب النار او د عذاب د اورنا د جهنم نه بچ کېدلو لپاره بهترین هغه نسخه هغه روزه ده روزه اونې سنو تو کمال تو ورسیږي وای روزدار شری هغه پدری قسم باندې دي یا الله خیر را پېښ روزدار پدری قسم باندې دي چې اوس پرې کې موږ په کوم یو قسم کې
نمبر 1 وای روزدار هغه دی چې هغه خوراک نه کوي، هغه سکاک نه کوي او هغه د خپل بیبي نه خپل شهوت نه پوره کوي، بس دغه پابندي په ځان باندې وکي او ماخام ته چې ترې هغه اورشي. نو دا چې د عوام روزه ده، د عام روزدار دی. دویم هغه خاص روزدار دی. خاص روزدار کم دی چې هغه خوراک کم نه کوي، سکاک کم نه کوي، خواهشم چې او شهوتم چې هغه نه پوره کوي، خو ور سره خپل ظاهري بدن چې هغه کنټرول ساتي. سترګې چې هغه په فیسبوکونو او دارنګ یوټیوب او ټیک ټاکو کې نه استعمالي، لاسونه چې هغه غلط نه استعمالي، غوږونه غلط نه استعمالي، خپې غلط نه استعمالي. دا دویم نمبر چې ته هغه متوسط او دارنګ چې درمیانه سړی دی. دریم نمبر چې هغه اخص الخواص دی، هغه په خاصو کې خاص دی. دا کم یو دی؟ وای دا هغه چې نه خوراک کوي، نه سکاک کوي، نه خواهش پوره کوي، نه ظاهري بدن چې هغه په ګناہوں کې هغه ملوث کوي، خو ور سره د ځړم چې شغل ان غیر الله نه محفوظي. د زړه په لحاظ سره هم دا ټول پټوله د سار نواله تر ماخام، یعنی 24 غنټې چې دا صرف او صرف د الله جل شانه په تربانی. دا په روزدارو کې خاص روزدار دی چې د پشان روزدار هغه نشته. نو موږ له د روزې ډېر خیال ساتل پکار دي. حدیث کې راځي دا روزه چې دا درې شي پره. اولنې عشره چې اولنې عشره اولها رحمت واوسطها مغفرة واخرها عتق من النار. اولنې سکه د الله مهرباني دي، په دویمه سکه د الله تر طرف نه مغفرت ده، او په اخرنې سکه سړی د جهنم نه بچ کیږي. د جهنم نه چیرې د بچ کېدلو بهترین طریقه هغه ده. نو د دې وجه نه د روزې خیال وساتو او د روزې چې هغه په صحیح طریقه باندې پابندي وکړو. نو چې په صحیح طریقې پابندي وکړي نو څه چل به وشي؟ نو حدیث بس دا حدیث ویم به بس کو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې الله جل شانه فرمایلی دي الصوم لی وانا اجزی به. یو الله جل شانه وی روزه زما د پاره ده او د روزي بدله به ز پخپل باندې ورکوم. ګوره د نور اعمالو بدلی هغه به پرشته ورکوي، چې خادمان کم دي هغه خادمان به ورکوي، خو د روزي چې کومه بدله ده دا به الله جل شانه پخپل ورکوي. د دې اصل وجه هغه استادان دا ذکر کوي چې د نور اعمالو کې چې سره هغه ریا ممکن ده او پاغي کې دو نمبري ممکن ده، خو چې یو سړی روزه ونیسي او صحیح روزه ونیسي پدې کې دو نمبري نه کیږي. یعنی ودی کې اخو دې خو چې هغه څنګه کیږي کله زړه سره تعلق ساتي، د باطن سره تعلق ساتي. دویم د دې یو دا الفاظ چې په یو دویمه طریقه راغلي هغه داسي الصوم لی وانا اجزا به. دا روزه زما ده او د دې بدله زما دیدار او زیما الله وی زبا ورلزان ورکما، زبا وتخپل دیدار نصیب کما. نو روزه کې جره ترې پر روزه باندې منګ ته الله ملاويږي، روزه باندې الله ملاويږي. هغه یو کتاب مې کوتو آی کې جره دا خبره لیکلې و چې دا روزه په دې باندې منګ ته الله ملاويږي. نو چې په الله سړی ته ملاويږي مړند دې نه بل غټ چره سي هغه چانسي چې سړی ته صرف او صرف الله ملاوي. روزه د الله د ملاويدو چې لته هغه ذریعہ ده. خو زمنګ نه پس کې تیریږي صرف په بارو باندې پناست چکرونو باندې یو طرف ته بل طرف ته تللو باندې. یو بچاو هغه بیبي نیوي ناغه دی بیبي سره ډېر امینه کوله. د نورو بیبيانو ویلو چې منګ پرنګ کې، منګ په نسب کې، منګ په حسن کې او په جمال کې په هر لحاظ سره خي. او دا بچا چې د دیوی سره مینا کوي چې نه نسب سټه نه رنگ سټه دومره چې سپکه صفات پکې نشته او د سره مینا کوي او زمونږ سره نه کوي. نو دیو لاړو بچا ته دا خبره وکړه. نو بچا ویل ټیک دا اته ځان غلې کو
یو هفته دو هفته پس هغه ته ویل تاسو راشئ دلته چراله ول ما نن تاسو ته یو آفر راوړی دی آفر کوم تاسو ته او تاسو ته چې یو الاونس وړاندې کوم چې تاسو د پاره د خزانه نما دا اعلان جاری کړی دی چې دا مخه تاسو کمی خزانه دا کمی ملغلری پرتی دي کمی روپۍ پرتی دي کمی ډالر پرتی دي دا سړي چې بده کې چا څه خوخی هغه ته اجازه ته چې هغه د دینو چکی بس خزو چې یو څوک هغه د سونې نه لاندې وځي څوک د چاندي نه لاندې وځي څوک چې هغه د ډالرو چې دسنه بکسونو نه لاندې وځي اکم سره چې د دې باچا مینه دا هغه چې ولاړه د حیران ولاندې ګوري حیران رسولان دی ګوري باچا چې دا نور وی کور دی قمقلی دا بنن خالی پاتې کیږي ښا منګ وګوره سومله چې پیسې را وندې کړې منګ سومله چې سره هغه ملغلری را واغستې او دا غشن ولاړه د منګ ته چې کوي هغه ګوري اوی سم نه راځي بس پدې کې چې باچا ته تاسو چې دا وګوره دا نوري لګېږي یو شی راوچته بل شی راوچته دا کې اتوري راسي ولاړی هغه ورته باچا زه او دا کوم چې دلته دي دا ټول ستابي دي او تا وسویلو چې په دې کې دا کم څه پراته دي د دې نه چې څو کم څه شیرالي نو دا به وسره شي داغي او دا ما هغه لچې څه کړي ور کړي بس دا داغي شو نو دلته چې دا ارث پراته دي خو دا خدای روانه شو د باچا په وګ باندې لاس کې خو ویل چې ته زمای او ته زمای او ته زما سره نو زما هیڅ ضرورت نشته دا سونه او چاندګان باندېګان د چیرې شي دا ردیو شي الله جل شانه وي پروجه باندې چې کېګما انا اجزا به د دې سزا د دې بدلا او د دې عوض چې هغه دیمه چې موږ ته په الله ملاويږي نو بیا به نور صفات شو والله يدعو الى دار السلام الله مونږ چې کې دار السلام ته راغلي دار السلام تم را بډي چې راشي د کامیابی او د خلاصي چې لار هغه تاسو دایو نه چې تاسو په دې باندې سکیږي هغه بچ کېږي او تاسو په دې باندې چې هغه کامیابی ته رسیږي د دې وجه نه مونږ او تاسو لا پکار ده د رمضان دا یو مش دا زمونږ او تاسو د ژوندۍ کورس دی دا زمونږ او تاسو د ژوندۍ چې لري هغه یو ټریلنګ دی ټریلنګ د دې باره کې زمونږ استادان ذکر کوي د رمضان مثال دا د یوسف دی علیه السلام او د باقی میشتو مثال چې دی د یوسف د یول سورونو دی یوسف علیه السلام د یول سورونو دی او یوسف علیه السلام په اخر کې وی لا تسریب علیکم اليوم یوسف علیه السلام د وجنا خپل یول سوړه ورونه چې هغه ماپ شو الله جل شانه وي دا یومش صحیح چره ټریننګ حاصل کا صحیح تربیت حاصل کا نو بس بقایا چې کمی مشتری هغه بستا سټ او برابر تیریږي او چې کله یو سره پټرلنګ کې صحیح نه ناس تربیت صحیح نه حاصل کړي نو هغه بیا بقایا چره ورځهم د خسران او د تاوان سره تیری او کما چې روان د ټرلنګ ټیم نو هغه هم چره په بے سورای باندې او هغه هم د مصیبتونو سره تیری نو رمضان چې الله جل شانو فرمایا ایه الذین آمنو اے کسانو چې تاسو ایمان راوړې کوتب علیکم الصیام پرس کله شوی را پتا سو باندې روزه کوتب علیکم الصیام کما کوتب علی الذین من قبلکم لکه څنګه چې پرس کله شوی او پاک کسانو باندې چې مخکې تاسو ندي لعلکم تتقون د دې لپاره چې تاسو تقوا حاصل کړئ پتا سو کې پرهیزګاری راشي او تاسو چې کامیابی په طرف باندې د الله جل شانه درجه په طرف باندې روان شئ او تاسو په دنیا او آخرت کې کامیاب شئ